مونږ هم ډېرې دعوې کوو د الله رب العزت سره د محبت، د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم سره د محبت، خو کارونه مو ټول د هغې برخلاف وي، د هغې مکمل اپوزیټ کارونه کوو. او کله چې په مونږ باندې سخت راشي، تکلیف راشي، نو بیا مونږه ګیله د څه کوو چې یاره مونږ مسلمانان یو، د مسلمانۍ په وجه باندې په مونږ باندې تکلیفونه او مصیبتونه راځي، مونږ کمزوري ځکه یو. حالانکه الله رب العزت فرمایي وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. د رب وعده ده که چېرته تاسو مؤمنان یې کامیاب به یې، وانتم الاعلون تاسو به سربلند یې. نو مونږ ولې سربلند نه یو؟ زمونږ په اتباع کې کمی دی، زمونږ په محبت کې کمی دی. زمونږ محبت د خپل اهل و عیال سره څومره دی، د پیغمبر سره څومره دی، او د الله سره څومره دی. د مال دولت د فوت کېدو په وجه باندې د اهل و عیال او د کور والو د فوت کېدو په حالت کې زمونږ او ستاسو حالت څه وي؟ اگر که د شریعت یا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه طریقه زمونږ او ستاسو نه فوت شي او ختم شي او ماته شي، په هغې مونږ دونه نه خفه کېږو، نه دلګیره کېږو، څونه چې مونږ د خپلو خپلوانو په غم کې غمجن یو. د پیغمبر سره محبت زمونږ په نسبت د خپلوانو کم دی. حالانکه د پیغمبر سره محبت د ټولو خلکو نه سوا پکار دی، هغې نه به ایمان کامل وي. تر هغې مونږ مؤمنان نشو کېدی تر څو چې زمونږ محبت د خپل پیغمبر سره د ټولو خلکو نه سوا نه وي. تر دې چې د مور پلار، د اولاد، د اهل و عیال د ټول نه سوا د خپل پیغمبر سره زمونږ محبت نه وي.